ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا جسد له ولا ولد له ولا مولود له ولا والد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورحمتنا وحبيبنا ومحبوبنا ونبي الرحمة ونبي الملاحمة ونبي التوبة وشفيع المذنبين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا عربيا هاشميا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وبرواية آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم عزیزان گرامی دیر قدرمند علماء کرام استاسو دیالان کی امیر مولانا بزر دامت برکاتهم او پیش امام مولانا جاوید صاحب دامت برکاتهم العالیہ مبارکباد دیوی اور ست مبارکباد دیوی بدی خپل اجتماع باندې عزیزان زو دی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یو پیغام استاسو خدمت ته راوړی دی هغه پیغام تمهید څه په دې الفاظو دی چې د ختم نبوت اجتماعات یا دا کار د نن ورځې دی او کنه د محبوب پیغمبر په زمانه کې هم وو د دوام جهان سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تا یو کذاب یو لعین خطر اولیگلو ورته ویل چې د سالاکی پورې ما پیغمبر ومانا سالاکی پورې وتا پیغمبر ومانا یا داسې وکا چې د خپل مرګ پورې چې تر څو پورې تاسو وفات شوي نه تاسو پیغمبر یې
او د ستاسو د وفات نه بعد زما د نبوت اعلامیه جاری کړي. د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه خط الټه کړلو او په خط باندې دا خبره ولیکله: انا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د الله رسول یم، وانت مسیلمة الکذاب، او ته مسیلمه دروغجن او د دروغجنانو پلار یې. موږ پښتو کې دا معنا کوو، ته د دروغجنانو پلار یې، ته پیغمبر نه یې. خط د دوانو جهانو سردار راواغستلو، خپل مهر یې پې ووهلو او دا خط یې راولېږلو. اوس چې رالېږئ دغه شان د صحابو په مجمع کې ناست دی، دا خط یې اوچت کړلو او اعلان یې وکړو چې دا خط به څوک وړي؟ مسیلمه کذاب ته. په دغه مجمع کې چې څنګه تاسو موږ غریبانان داسې مالي حالاتو سره کمزوري ملګري پکې راجمع شوي دي، دغه شانتې یو صحابي پکې ناست دی، ریډیبان دی، بهر پر ریډۍ باندې کجوري لګولي دي، کجوري خرڅوي، انتهایي کمزوري دی. هغه یکدم ودرېده او د ودرېدو سره کمزوري هم دی او د کجورو کاروبار دی، نو خوله کې کجوره ده، دا کجوره چباوهي. او په دغه دوران کې د دواړو جهانو سردار ته آواز ورکوي: لبیک فداک ابي و امي یا رسول الله، مور او پلار مې درنه قربان شه، زه یې وړم. چې څنګه دا الفاظ د خولې نه وباسل، نو خوله کې کجوره پرته ده، نو د دې کجورې نه یې څو دانې په خوا ته ملګرو باندې پرېوتې. نو دا ملګري ورته جواب کې خبر ورکوي: تا نه صبر نه کېږي، د دواړو جهانو سردار خو ستا خبره اوري که نه، دومره جلدي ولې کوې؟ دی ورته جواب کې وایي په ډکه خوله باندې، وایي زه مخکې ځکه شوم چې د دواړو جهانو د سردار د ختم نبوت دغه خدمت زما نه بل څوک وانخلي. زه نن د لنډۍ په دې علاقه کې د دې مسجد او د دې علاقې د غیور مسلمانانو نه دا یو پیغام اخیستل غواړم چې د دغې صحابي لاسنیوه مونږ هم کړې ده، د دغه صحابي نقش قدم باندې مونږ هم روان یو. مونږ به د ختم نبوت په سلسله کې د ټولو نه اول یو، د پاله به دلي یو چې دا کار زمونږ نه بل څوک وانخلي وایي انشاءالله. صحبت یې ودرېده، د دواړو جهانو سردار ورته دا خط ورکړو چې دا به مسیلمه له یوسي. دا خط یې راواغستو.